ګرانو کتونکو د ایز اټ پریزنټس په ادبي پاڼه پروګرام کې تاسو ته سلامونه او ستړي مه شئ. قدرمندو، په ادبي پاڼه پروګرام کې زموږ نننی شخصیت ستر شاعر، ادیب، دانشور او ادبي خدمتګار چې د پښتو د لر او بر شاعران او ادیبان یې د ادبي جرنیل په نوم یادوي. زما مراد اقبال حسین افکار صاحب ته په ادبي پاڼه پروګرام کې سلامونه او ستړي مه شئ. اقبال حسین صاحب څنګه خیریت دی؟ صحتونه مزاجونه وختونه مو څنګه تېرېږي؟ وعلیکم سلام، الله دې تاسو خوشحاله کړي. ډېره ډېره مننه تاسو چې تاسو خپل چینل ایز اټ پریزنټ ته زه راوبللم او د خپلو کتونکو سره مو مخ په مخ کړم. ډېره ډېره مننه. کور ودان او ژوندي بریالي اوسئ. افکار صاحب، ستاسو پیژنګلو کول خو هسې یو رسمي شان خبره ده، خو بیا هم ستاسو پیژنګلو ستاسو د خولې نه اورېدل غواړو. زما نوم اقبال حسین افکار دی. خپل نوم چې دی اقبال حسین دی او بیا ادبي نوم اقبال حسین افکار دی. او زه په مردان کې په کال 1962 کې د سپتمبر په 15مه نیټه پیدا شویم او په دې ځمکه مې خړپوسې کړي دي او دلته جریانو لوی شوی. سبق مې دلته ویلی دی او بیا دلته جریانو د مردان سیمه جریانو هغه دا ډېره مردان خیزه او زرخیزه سیمه را. دلته ډېر لوی ژوند په هر څانګه کې ډېر لوی لوی خلک دي. په ادب علم او ادب کې هم دلته ډېر لوی لوی سټې وي لکه شیر علي باچا، اصغر لالا او قمر رئیس صاحب او طلا باچا، اندیش شمس القمر صاحب، شفق صاحب، اسرار د تورو صاحب، ډاکټر اسرار صاحب او داسې ورپسې ځنو بلا شی دي که نه. نو اوس مطلب چې مونږ کو داسې نومونه اخلو نو امکان لري چې ډېر نومونه رانه پاتې شي. نو خو ډېر دغه مشرانو او د دې مشرانو چې کم دی نو په برکت دلته یو ادبي علمي ماحول جوړ شو. بیا پکې مونږ راغلو. مونږ هم پکې چې نو په کال 1981 کې اتیا غالبا دلته زمونږ وصال قریشي، دلباسانی، فیض الوهاب فیض، عبدالرؤوف عارفو، ټولو جریانو پښتو نوې ادبي ټولنه هغه جوړه کړه. هغې نه پس ته چې نو بیا زه ولسي ادبي ټولنې ته لاړم او نهاروان ریشه نهاروان زموږ ملګری نوم رانه هېر شو. دا موږ نوې ادبي ټولنه چې جوړوله نور هم بیا را سره بلا ملګري دغه شو، خو بنیادي کسان هم دا و دا کوم نومونه چې ما واغست. یعنې دا د پښتو په ادب کې په مردان کې سیکنډ جنریشن و؟ دا او سیکنډ جنریشن ورته مونږ بالکل ویلی شو چې دا همدغه ورپسې دویم سټپ او دغه دا مونږ چې نوې ادبي ټولنه جوړوله دغه ټایم د ضیاءالحق حکومت و. نو دا تنظیمونه دلته وو خو غلي وو. مونږ ځوانان وو، هلکان. مونږ اکثره مونږ وی چې یاره زر چې دا تنظیم مونږ جوړول نو ملګرو پکې دا دی چې یاره دلته مشران تنظیمونه دي. نو مونږ هلکان مونږ وی یاره مشران دي بالکل د هغې مونږ احترام کوو. مونږ ځان له ځوانانو یو دغه نو پښتو نوې ادبي ټولنه نوم هم وله ځکه پښتو نوې ادبي ټولنه. نو بس هغې بیا وروستو زمونږ مشران چې دی اندیش صاحب دي، قمر رئیس صاحب و، پیر ګوهر صاحب و، حاجي بادر، علي حیدر بادر صاحب، خاکسار حاجي صاحب زوی چې دی نو ډېر لوی ادیب و، دانشور و. هغه بیا زمونږ سرپرست هم شو. نو مونږ بیا ډېرې دلته سترې دستوري وکړې. اکرام الله شاهد صاحب و، دا مشران ټول به راتلل که نه. نو زمونږ سرپرستي زمونږ ډاډ یې راکولو. نو بیا هم بس دغه شان مونږ تلو په مخ کې. نو زه خو بیا لاړم. یعنې دا ستاسو ادبي سفر یادوي؟ دا ادبي سفر و. بیا زه ولسي ادبي ټولنې ته لاړم او
دغه کې اندیش صاحب و، ډاکټر اسرار صاحب و، اقبال صاحب و، بشر نوید و، محب الله شوق و، خان بهادر حسرت و او دا ټول نو دغه کې بیا زه چې دی نو دا یو قومي مترقي تنظیم و، ډېر کار یې کړی و. هغې ته بیا ورپسې زه روزګار په سلسله کې لاړم اسلام آباد ته. نو هلته چې زه لاړم نو په هغې کې ورځو کې هلته یو تنظیم و پښتون ورورولي نو هغې ډېر کار کړی و، خو هغه هم بیا څنګه چې د پښتنو دي هغې هم بس بیا وران شو او دوه ډلې شو، دوه تنظیمونه. نو بیا اتفاق دا دی چې زه هلته دواړو تنظیمونو د خپل ادبي کلتوري څانګې د پښتون ورورولۍ یو ډلې م او بل هم ډلې، یعنې بیک په یو وخت باندې دواړو ډلو زه د هغې خپلې دغه څانګې چې دی نو ارګنایزر نو بیا زه لاړم شفق صاحب له. هلته شفق صاحب زموږ مشر و، ریډیو کې و، هغه ورسره عبدالهادي مایار و، نیت الله ضیا و، نظیر الله کریم و، عبداللطیف ملنګ جان و. مونږ سلا وکړه هغې ته، مې چېرې دغه شان چل دی نه، ما ته ویل چېرې داسې کار دی چې دا سماجي تنظیم دی. مونږ شاعران ادیبان چې دی مونږ خو د پښتنو د یووالي او د ورورولۍ او د مینې خبره کوو. ادب چې دی نو دا د مینې دغه دی، دا نفرتونو نه دی. نو باید چې مونږ خپل ځان له تنظیم جوړ کړو. نو هغه بیا شفق صاحب ما ته نومونه ولیکل او دا دوه اتیا خبره ده، دوه اتیا دا ما ته نومونه ولیکل او وایي چې یاره دا شاعران ادیبان دلته په اسلام آباد کې موجود دي، ډېر مشران پکې سینیر، نو دا ته دې پسې وګرځه. وسایل هم زمونږ هم نه و، مونږ هم مزدور محنتکش خلک او دا مواصلاتي رابطې هم د پنډۍ اسلام آباد اوس چې څنګه دي داسې نه وي. او بل ویره هم وه، خلکو به دا کمیس پرتوک ټوپۍ او په دې به هم ځان ته هلته ورته لګي او دغه غوندې ښکارېدو که نه. کلچر که دغه کې مونږ وګرځېدو او ورسره و مونږ د شفق صاحب په ځای کې هسې وخت په وخت ادبي ناستې مشاعرې کولې، د شپې به هم کولې. بیا په کال 1986 کې غني خټک صاحب، شفق صاحب، ما او مونږ سره بیا نور ملګري هم په شا وو، نظیر الحق کریم و، لطیف جان، لطیف ملنګ جان و، د عنایت الله ضیا و، دغه هم د عبدالهادي مایار و، نور وو. خو بنیادي طور مونږ درې تنه چې دی د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد په کال 1986 مئی په 6مه نیټه مونږه دا تنظیم چې دی نو جوړ کړو د غني خټک په کور کې، او دا نوم هم وله کېښودو او د دې ارګنایزر هم زه چې دی نو ملګرو جوړ کړم ارګنایزر. بیا مونږه ورپسې عبدالرحمن بیتاب صاحب، عبدالکافي ادیب صاحب و عبدالجبار حامد صاحب، قاسم مظهر صاحب که نه داسې نور راغلو. بیا دغه ام آر خټک او مزارب شاه پریدی دا ټول دغه شو. بیا مونږ یو آئیني کمیټي جوړه کړه، هغې آئین او منشور جوړ کړو. د آئین او منشور چې کله جوړ شو نو هغې نه پس بیا غني خټک د مجلس عمل چیرمین شو او زه سیکرټري جنرال شوم. دا تنظیم دوه عهدې وې. بس هغه بیا تنظیم مونږه میاشتیزې غونډې به هم کولې او وخت په وخت چې دی نو هغه ورسره لوی. نو د هغه وخت نه واله تر دې دمه دا واحد تنظیم دی لکه په پاکستان کې او په پښتنو کې. په پاکستان په لیول هم یو الک ارباب ذوق دی چې هغې متواتر متحرک دي. یو چې کوم دی نو هغه پښتو ادبي سوسایټي چې دی اسلام آباد، دا په پاکستان کې او په پښتنو کې هم متحرک چې منتلي اجلاسونه بغیر نه هغې. لکه زه به درته دا ووایم چې زما مور وفات شوې وه، لکه نن زما مور وفات شوه نو ورپسې هفته پس چې کوم اجلاس راتلو نو ملګرو ما ته وویل چې یاره دا اجلاس به وځنډو.
مې نه دا به نه ځنډوم اجلاس پکې اجلاس پکېږي دا اجلاس مونږ وکړو هم په دې وجه باندې تاسو د جرنیل یعنی ادبي جرنیل په نوم باندې یاد یې نو بس دا د مشرانو بېتاب صاحب د خدای وبخي هغه دا په ټلویزیون کې ویلو خیبر ټي وي یو مشاعره وه هغې کې چې زه راغوښتم نو هغه ووایي چې زه اوس ادبي جرنیل ته نو بس هغه ادبي جرنیل اعلان کې زمونږ د تورو د شفق صاحب دی والد صاحب دی جی جی وفات دی حضرت مولانا عنایت الله صاحب د تورو هغه ما ته جالوان ویلو جالوان انیب خلیل صاحب چې دی نو هغه وی چې یاره د افکار د اسلام آباد د ادبي فضا اکسیجن دی نو دغه شان نورو ملګرو دغه خو د ادبي جرنیل چې دی دا بس دا را ټولو خلکو مینه را د خلکو مینه بالکل د دې تعبیر یم نو بس ډېره مننه ستاسو بس دغه نو کنې خدمت دی مونږ خدمت چې دی نو هغه د خپلې مورنۍ ژبې د ژبې د ادب د کلتور او د خپل قام د اسلام په حواله سره د قرآن په حواله سره د حدیث شریف په حواله سره په انساني حواله سره دا زموږ په هر یو پښتون د هر یو سړي فرض دی چې هغه مونږه د خپلې ژبې چې دا ژبه دې ورکه شوه ورک شوې لکه اوس زمونږ د هندوستان نه بلا خلک هلته پخوا تلي څوک د محمود غزنوي سره او څوک د شهابالدین غوري سره او څوک د احمدشاه ابدالي سره کنه هغه هلته شته شوي اوس لوی لوی خلک دي اوس هم دي نوابان دي او ریاستونه یې جوړ کړي خو چې کله دی پاکستان ته راغلو لکه اوس دا ډاکټر قدیر خان چې دی بالکل د بوپال دا بوپال دا پښتون دی جی جی هغه کې د هغه کو ګوره ژبه مې بدله ده خو هغه فطرت هغه جرأت او هغه کې که نه او خودداري نو هغه چې دی نو خو دا ده چې اوس هغه غریبان وایي ژبه او کلچر ته تللی دی خو هغې اوس وایي یاره مونږ پښتانه یو مونږ یې ځان په ځان نه راګډو مونږ یې نه منو مونږ یاره تا ژبه نه درځي پوه شوې نو دا ژبه بیا دا پښتو ژبه را قدرت په دنیا کې دا واحد ژبه را چې دا ژبه هم ده او دا د ژوند چې دی نو طریقه هم ده بالکل لکه پښتونولي چې ده که نه ته چاته دا نشي ویلی یو پنجابي ته دا نشي ویلی چې تا کې پنجابي نشته هغه وایي چې ته څه وې یو سندي ته سرایکي ته بلوچي ته که نه عرب ته انګریز ته هر یو ته روسي ته چیني ته دا نشي ویلی چې یاره تا کې چیني نشته تا کې روسي نشته که نه چې پښتون ته که ته ووایې چې یاره تا کې پښتو نشته په خدای یقین وکړه چې دا لکه د هغه دپاره لوی ګزار دی نو دا هم دا پښتونولي بیا را پښتونولي څه شی دی پښتونولي چې کوم دی نو هغه یو پښتونولي ډېر مثالي ګوره مثالي پښتون چې دی که نه هغه کې به انکساري هغه کې به عاجزي که نه هغه به میلمه دوستي که نه هغه به رحمدلی نو دا د پښتنو خپل اصل خاصیت فطرت دی او دا ځینې خلکو چې کوم دی نو هغه نورې کیسې ورته داسې غیرت یې ورکړی دی چې دی داسې لکه غیرت او دغه دا هم پښتون کې دغه دی خو لکه راځي چې دغه څیزونو نه څومره هوا ورکړې ده که نه نو هغې د خپل مقصد دپاره کړي دي که نه هغه زمونږ معاشرې ته چې کوم دی نو نقصان ورسول که نه هغې هغه پوټه اثر وکړو نو مطلب دا دی چې پښتون به ښه میانه روي ده پکې عاجزي ده پکې او تا کتلي ده پخواني زمونږ مشران لکه لوی لوی خلک به وو ډېر ساده به وو که نه بالکل او چې هغه به ته ورغلې نو ځای کې د هغه به میلمه شوې نو بیا به داسې لکه ستا غلام به د میلمه غلام به نو دا زمونږ په دغه کې دی او بل زمونږ په بره قبایلي سیمه کې چونکې زما خپله زما
تعلق چې دی نو هغه د باجوړ خو سیمه را خو باجوړ کې چې کوم قبیله ده نو هغې ته ترکراني وایي ترکراني دا په دې باجوړ کې هم دي او دا په مونډه کې هم دي او دا چې دی نو په میدان کې هم نو په دې ترکرانو کې بیا مختلف سب کاسټ وړې قبیلې دي زمونږ چې دی نو هغه سلارزي دی سلارزي قبیلې سره زمونږ تعلق خبره مې دې پورې کوله چې هلته به میلمه دا خو غریزه علاقه وه نو په کور کې به نارینه نه و که نه نو هغه زنانه به چې دی نو میلمه دغه کو دا میلمه کور کې به سړي نه و د میلمه به یې پوره میلمستیا قدر عزت به کو افکار صاحب زمونږ خو تقریبا ډېر سوالونه هم ستاسو په دې خبرو کې ختم شو زم شو ډېرې خبرې ستاسو ډېر سوالونه زمونږ په دې ستاسو په دې خبرې کې زم شوې خو دا راته ووایئ چې تاسو پښتو ژبې له څه خدمت ورکړي یعنې کتابونه انور زیات صاحب خدمت ورته نشو ویلی دا زمونږ فرض دی که جی چې مونږ د دې خپلې ژبې د ودې او ترقۍ دپاره کار وکړو خپل صلاحیتونه خدای پاک چې مونږ له کوم صلاحیتونه راکړي هغه وکاروو هغه په کار راولو نو بس دغه اوس ګورو دا به بیا فیصله خو راتلونکي ده ورکوي هغې محققین به کوي نقادان به کوي چې یاره دې سړي څه کړي او څه دپاره یې کړي دي که نه نو دغه دی بس دا دی چې مونږ خو چې څه کولی شو نو هغه هم کړي دي او راتلونکي کې انشاءالله چې څه رانه کېدی شي به کوو او نو دغه دی چې اوس زما بس دغه لګېږ نو خدمت کوو انور زیات صاحب زما دوه مرتبې دي یو دی شمبابر د خپل فن په آینه کې او هغه چاپ دی بل دی خوشحال او رحمان دا دوه مرتبې دي که نه د نورو خلکو دغه دي هغه مونږ را جمع کړي دي کتابي شکل کې د هغې نه وروستو چې دی نو زما د یو کتاب د مارګلې لمن کې د پښتنو هلې ځلې نو یو دغه کتاب دی بیا ورپسې چې دی نو د بیدیا سپرلی دا زما شعري مجموعه ده بیا ورپسې چې دی نو هغه د ښکلا د وفا مینې ښکلا په لور دا یو کتاب دی بیا ورپسې چې دی نو د مارګلې نه تر کابله او بیا ورپسې چې دی د ژوند رنګونه او اوس یو چاپ شو هغه د ګلورین یادونه دې نه وروسته چې دی نو هم په تقریبا 10 شخصیات دي او هغې کې شورو چې دی نو هغه د سید جمال الدین افغاني نه شوې ده او اینډ چې دی نو هغه په اخري په دغه کې هغه په ایاز الله ترکزی دی هغه ځای دا نوی دور که نه نو دا 10 تنې دي 10 او دا ټولې پښتونخوا دي نو هغې کې چې دی نو هغه ما شامل کړي دي یعنی دا تذکره دا نه شخصیاتو باندې مضامین دي او لیکونه دي که نه نو دا به انشاءالله چې را روان زما انشاءالله نوم یې ولا غوره کړی دی ولا فلحال چې دی نو سوچ پې کوئ د خوله نه دی که نه ښه افکار صاحب زموږ د مینهوالو سره خپل کلام شریک کړئ دا انور زیات صاحب یو غزل بر سره ویم دا تقریبا نوی دی که نه نوی غزل دی د ګلونو مملکت کې د زخمونو باچایي ده د ګلونو مملکت کې د زخمونو باچایي ده هر سړی د غم ځپلی د دردونو باچایي د ګلونو مملکت کې د زخمونو باچایي ده هر سړی د غم ځپلی د دردونو باچایي ده او ګلدرې خزان ځپلي سره ګلونه مرسیپن دي ګلدرې خزان ځپلي سره ګلونه مرسیپن دي
نور د هجر نه زوال دی د ورونو بادشاهي ده ګلدرې خزان ځپلي سره ګلونه مرسپن دي نور د هجر نه زوال دی د ورونو بادشاهي ده او درد د زړه زمونږ ټکور شو خو نظر زمونږ شمکور شو درد د زړه زمونږ ټکور شو خو نظر زمونږ شمکور شو د ژوند لارې ګرد الود دي د وهمونو بادشاهي ده درد د زړه زمونږ ټکور شو خو نظر زمونږ شمکور شو د ژوند لارې ګرد الود دي د وهمونو بادشاهي ده او خدای چرته رانه ورک شول لیوني د ژوندانه ټول خدای چرته رانه ورک شول لیوني د ژوندانه ټول ناس د غره په سر یوازې د هجرونو بادشاهي ده او تګې تګې مې نظر دی د تیارو سره په شر دی تګې تګې مې نظر دی د تیارو سره په شر دی د تیارو سره په شر دی تګې تګې مې نظر دی د تیارو سره په شر دی سحر لاس په نام ولاړ دی د بختونو بادشاهي ده او هر یو خپل ځان ته پذیر دی نه تاویني نه ماویني هر یو خپل ځان ته پذیر دی نه تاویني نه ماویني په دې ښار د ځانځانۍ کې د ځانونو بادشاهي ده هر یو خپل ځان ته پذیر دی نه تاویني نه ماویني په دې ښار د ځانځانۍ کې د ځانونو بادشاهي ده او د افکار خواله چې راشي ایله پو د ژوند په راشي د افکار خواله چې راشي ایله پو د ژوند په راشي یو افکار بلې جانان دی د فکرونو بادشاهي ده زبردست مننه شکریه مننه زمونږ د نوي نسل شاعرانو له څه پیغام ورکول غواړي نو نوي نسل شاعرانو ته خو لومبی دا دی چې دوی د تعلیم حاصل کړي تعلیم بل لاره چې زمونږ شاعران دي او که د ژوند په هر ډګر کې ځوانان دي نو دوی په کار دي چې دوی کم کار کوي که نه نو هغه کار دی هسې نه کوي هغه سونی صرف اورېدل او دغه باندې او په دې نه را که نه نو دوی دي چې کم دی نو په هغه چې کم کار په هغې کې سپیشلایزیشن چې ورته وایي هغه دې حاصل کړي یعنې خپل تخلیق ته استعمال کړي او لکه تعلیم چې سړی تعلیم وکړي بیا چې یو سړی شاعري کوي نو را شاعرۍ باره کې چې دی نو هغه معلومات حاصل کړي که نه د ادب باره کې بیا د ادب چې دی نو پښتو ادب دی بیا ورسره په دې خواوشا کې اردو ادب دی بیا نور ادبونه دي که نه سندي ادب دی بلوچي ادب دی بیا ورپسې د دنیا ادب دی نو باید چې دا ټول د دې مطالعه وکړي کتابونه وګوري که نه نو دا نوي کول ته دغه دی چې دوی په کار دا دی چې دوی تعلیم حاصل کړي او کم کار چې کوي نو باید چې هغه کار ته دغه ورکړي وخت ورکړي او هغې دغه وایي مشران که نه اول وخوره رضان غوښې بیا وخوره ښکار غوښې نو چې ځان وخورې نه خوړلي ځان محنت ته نه کړی نو ښکار به څنګه ښکار څنګه به ته بره خیږي بره داسې سړی په چوپ خو نه شي او نه د هغه پخوانۍ پیریانو دیوانو هغه دغه هم نه دی که نه چې ډیوه به بله کړو نو دا خو د ساینس ټکنالوژۍ دور دی د پوهې دی او نن زمونږ پرون مقابله چې نن هغه د تورې او ټوپک و او نن مقابله د علم ده د کتاب د قلم بالکل قیمتي خبره ده نو بس دغې ته توجه ورکړي او قومونه په دې ترقي کوي بس ډېر مننه خوشحاله او آباد اوسئ اقبال حسین افکار صاحب انشاءالله ملاقاتونه به کېږي د وخت د راکولو ډېره ډېره مننه شکریه ګرانو کتونکو ځان ورزیات ستاسو نه اجازت غواړم د خدای په امان